نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله العظيم. سورة الانفال 45 نمبر آیت تی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم فئتا کلچ تاسو ملاقات کوي مقابله کوي د یو جماعت سره فاثبتوا فاستاسو کلکو سیږي واذکروا الله كثيرا او تاسو یادوي الله پاک ډېر لعلکم تفلحون د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ. واطيعوا الله ورسوله تاسو تابعداري وکړئ د الله او دغه د پیغمبر. ولا تنازعوا او تاسو اختلاف مکوي په خپل منځ کې فتفشلوا
ورنه تاسو به کمزوري شي وتذهب ريحكم او ختم بشي لاړ بشي تاسو روب په دشمن باندې واصبروا تاسو صبر کوئ ان الله مع الصابرين بشک الله پاک د صبر کوونکو سره دی ولا تکونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان د کسانو خرجوا چې دی وتل من دیارهم د خپل کورونو نه بدورن په غرور او تکبر سره ورئاء الناس او د پاره د خودنې د خلکو ويسدون عن سبيل الله او دی خلق بندول د الله د لارنا والله بما يعملون محيط او الله پاک په عملونو د دوی باندې حاته کوونکی دی وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وياد کا وقت خیسته کړل دوی ته شیطان د دوی عملونه وقالو دی شیطان وتویلا غالب لكم اليوم من الناس نشتری حصو غالب کیدون کی پتا سنن روز د خلقنا واني جار لكم يقينا استاسو ملګریم مددگار استاسو يم فلما تراءت الفئتان پس هر کله چې مخامخ شي دواړه ډلې نکس على عاقبيه نو دی واپس او تختید په خپل پوندو باندې وقالو دی شیطان وی انی بریء منکم یقینا زبیزار یم تاسونا ولی انی ارى ما لا ترون یقینا زبین مغس چې تاسو نه ویني دا د بدر مقوا انی اخاف الله یقینا زیریګم د الله نه والله شدید العقاب او الله پاک سخت عذاب ورکون کی دی اذ يقول المنافقون اتا وقت وی منافقان والذین فی قلوبهم مرض او کسان چې داغي پزړونو کې مرض د نفاق او کفر غر هؤلاء دینهم مغرور کړو دی خلق لرا دینهم د دوی دی خپل دین غر هؤلاء دینهم مغرور کړی دی دوک کړی دی مؤمنان لره دین د دوی دی منافقان مسلمانان مبارک دا خبرې کولی ومن يتوکل علی الله او هرغه څوک چې توکل کوي په الله باندې فإن الله پس بشک الله پاک عزیز غالب ذات دی حکیم حکمت والا ذات دی ولو ترى کچرت ویني اذ يتوفى الذين كفروا کله چې وفات کوي ملک کسان لرا چې کافران دي الملائکه د مرګ فرشتي یضربون وجوههم وخید دوی دا مخنا وادبارم او وهبا شاگان ددوی وذوقوا عذاب الحريق او دوی تبوای دا فرشتي چې تاسو سکی عذاب د سوځیدو دا د مرګ نه بعد متصل چې کوم عذاب دی د قبر عذاب د مسلمانانو عقیده چې انسان وفات شي د په خپل قبر کې تکلیف یا راحت ملاويږي دا دغه دلیل دی ذالک دا سزا چې دا بما قدم ایدیکم په سبب دا اعمالو چوڑان دي کړی دي تاسو لاسونو وان الله بشکل لا پاک ليس بظلام للعبيد نني ظلم کون کی پخپل بندگانو باندې کذا بآل فرعون حالت دي مشرکان او کافرانو پشان د فرعونانو دي والذين دای کسان من قبل چې مخکې د دوینو کفروا بیاات الله دی کفر کړو د الله پاک پایاتونو باندې فاخذهم الله بذنوبهم پس الله پاک نیولو دوی لرا په سبب د ګناهونو د دوی د کفر او شرک د دوی ان الله بشکل الله پاک قوی زور ور ذات شدید العقاب سخت عذاب ورکون کی ذات تی ذالک دا زکا بان الله بشک الله پاک دی لم یکن مغیرا ندی بدلون کی نعمتا یو نعمت لرا انغمها چې الله پاک کړی وی دا نعمت علی قوم په یو قوم باندې حتا تر دې پوری یغیروا چې دا قوم په خپل باندې بدل کی ما هغه نعمت بیان فسیم په دوی باندې کم کړی په خپل ځانونو باندې ان شدی باندې الله پاک کوم نعمتونو وری د نیک اعمالو په وجه باندې نو دی ګناهونه شروع کی کفر شرک الله پاک په دې باندې غو نعمت بدل کی نو ګوي چې دا نعمت دی په خپل ځان باندې بدل ک وان الله بشک الله پاک سمیع علیم اوریدن کی د په ذات دی کدا بیا ال فرعون حالت د مشرکان په شان د حالت د فرعونانو دی والذین من قبل مدای کسانو چې مخکې د دوی نه تیر شوی دي کذبوا بیاات ربهم دی تکذیب کړی دی پیاتونو د خپل رب باندې دا کم کافران چې موږ هلاک کړی اهلکناهم بذنوبهم پس موږ هلاک کړو دوی لره په سبب د ګناهونو د دوی واغرقنا آل فرعون او موږ غرق کړ په اوبو کې فرعونیان وکل كانوا ظالمین او ټول دوی ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا بشک بدترین په جناورو کې کسان دي بدترین په
الدواب زناورو کې عند الله فنزد الله پاک باندې الذين کسان دي کفرو چې کافران دي فهم لا يؤمنون بس دوی چې دی ایمان دوی نه وروړي الذين کسان دي عاهدت منهم چې تا وعده اخیستل د دوینا ثم ينقضون عهدهم بیا دی ما ته خپل وعده فی کل مره پاره پیر باندې وهم لا يتقون او دوی نه یریږي په خپل وعده ما ته ول کې د الله نه فإما تثقفنهم في الحرب پس کې چرتا گیر کړ دوی لره په جنگ کې فشرد بهم نو اوس غلو په دوی باندې منغه چاله را خلفم چې رست د دوی نه لعلهم يذكرون د پاره دي چې دی نصیحت حاصل کی یعنی دا سزا ورکړي چې رستو خلق ته عبرت والی وإما تخافن من قوم خيانة او کچرتی یریدی من قوم د یو قوم نه خیانتا د یرید خیانتنا فنبت الیهم على سوا فنبت او غرزوا الیهم دویتا وعده د دوی على سوا په برابر سره یعنی کته یریږي چې دی وعده کې د وعده خلاف ورزي بو کې خیانت بو کې بس وعده وسره مکه وعده بیا د تواده خپل پرېږده ان الله بشک الله پاک چې دی لا يحب الخائنين محبت نساتي د خیانت کوونکو سره. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.